بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. نن زمون سبق دی د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم ذکر مبارک سرا چې کوم مجالس منعقد کیږي داسې مجالس جوړول او داسې محافل قائمول چې پاغې کې د محمد مصطفی مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم ذکر مبارک شي، محامد بیان شي، محاسن بیان شي. شریعت د دې څومره اجازت ورکوي نو دینا بحث کوو. چنانچه الله جل شانه فرمایي ورفعنا لك ذکرک، او مونږ بلند کو ستا دپاره ستا ذکر لره. ورفعنا لك ذکرک او یو حدیث پاک کی نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم پخپله فرمائی چې اتانی جبرائیل، ما ته جبرائیل علیه السلام راغه فقال یقول لك ربک، جبرائیل امینو فرمایل چې ستا رب تا ته فرمائی اتدری کیف رفعت ذکرک، تا ته دا پته ده چې ستا ذکر ما څنګه اوچت کړی دی؟ نو نبی علیه السلام فرمایل الله اعلم. قال الله اعلم، الله تعالی ته ښه پته ده چې څنګه الله جل شانه زما ذکر اوچت کړی دی. نو قال جبرائیل امینو فرمایل یقول لك ربک، هغې سره متعلق دی چې تا ته ستا رب فرمایي اذا ذکرت ذکرت معي، کله چې زه یادېږم ما سره به ته هم یادېږي، کله چې زما نوم اخیستلی شي زما نوم سره به ستا نوم هم اخیستلی شي. قرآن کریم دا غینا اظهار کوي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، د الله اطاعت د الله د رسول اطاعت. الله نافرمانی د الله د رسول نافرمانی، الله تعالی سره خیانت د الله تعالی د رسول سره خیانت. هر مسلمان په دې مجبور دی چې د لا اله الا الله وی، مجبور دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بهم وی. کہ یو نو مسلم اسلام ترازی او دے کلمہ شہادت وی اشہد ان لا الہ الا اللہ، مجبور دے و اشہد ان محمد رسول اللہ دا بهم وی. مؤذن کا اذان کئی او اشهد ان لا اله الا الله وی، نو ابم اشهد ان محمد رسول الله وی، مجبور دی. دا لازم او ملزوم دی. دا اذا ذکرت ذکرت معي، کله چې زه یادېږم زما ذکر کیږي، ما سره به ستا هم ذکر کیږي، ته به هم یادېږي. داسې الله جل شانه ورته ورفعنا لك ذکرک، ذکر یې ورته داسې اوچت کړی دی. فقیه ابواللیث سمرقندی رحمت الله علیه په خپل سند سره د حضرت علی رضی الله عنه نه روایت کوي چې کله دا سورة النصر اذا جاء نصر الله والفتح نازل شو، په دې کې
د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د دنیا نه د پردې فرمایلو طرف ته اشاره ده. نو نبی علیہ السلام توقف ونکو، د جمعرات په ورځ راغې منبر شریف باندې جلوه افروش حضرت بلال راو بللو، د مدینی خلق راو غواړه زما د وصیت اوریدلو د پاره جمع کړه، منادي وکړه. حضرت بلال لاړې او د مدینی خلق یې راو بلل، لہذا لوی واړه ټول را جمع شول. چې خلق راغلل، نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم د حمد و ثنا نه پس وفرمایل چې زه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم یم، او ورسره العربی الحرمی المکی یم، ولا نبی بعدی، او زمانه پس بل نبی راتلونکی نشته. دینه پته ولګېده چې نبی علیه السلام خپل فضایل په خپلم بیان کړي دي، خپل محامد خپل محاسن په خپلم بیان کړي دي، او دې دپاره اهتمام هم کړی دی. حضرت بلال ته حکم کړی دی لاړ شه مدینه کې آواز وکړه او خلک راجمع کړه. لہذا لوی واړه راغلل او هغې ته نبی علیه السلام خپل محامد او محاسن بیان کړ. بل یو روایت کې راځي چې نبی علیه السلام فرمایل من انا. یو موقع کې صحابه په مجلس زه څوک یم؟ صحابه فرمایل تاسو د الله رسول یې. نبی علیه السلام فرمایل زه خو هغسې یم، بېشکه د الله رسول یم، خو دې نه ما سوام زما ډېر فضایل کمالات او محاسن دي. بیا نبی علیه السلام د خپل حسب او نسب ذکر کړی دی. د هغې خلاصه دا ده چې زه په حسب نسب د ټولو نه بهترین قوم او قبیله کې پیدا کړم. او بیا فرمایي چې زما نوم محمد دی ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. داسې ګڼ نور روایات دي، د دې نه هم دا پته لګي چې د نبی علیه السلام محاسن، محامد او ذکر مبارک کول او دې دپاره مجالس منعقد کول څه دي؟ د شریعت حکم دی او مستحب دی. ځکه نبی علیه السلام خپل برسر منبر خپل فضایل او محاسن بیان کړي دي، او دغسې بعضې صحابو د نبی علیه السلام په جون باندې د نبی علیه السلام محاسن او محامد دا به بیانول. چنانچه اولین صحابه د 15 کسانو جماعت ته چې دی د نبی علیه السلام حلیه مبارکه د نبی علیه السلام سیرت طیبه دا ذکر کړې ده. او زمونږ د سیرت دپاره بنیاد دی چې د سیرت علمي سیرت حاصلولو دپاره هغه بنیاد دی چې د هغې روایات سړی وګوري. او داسې نبی علیه السلام شعراو ته هم حکم کړی دی چې مونږ بیان کو ستاسو شاعر تپوس کړی دی، نو نبی علیه السلام اجازت ورکړی دی او په شعر کې هم زما محامد، محاسن، فضائل، کمالات، فضیلت بیان کړي. او اوله څه مجلس وي چې د مدني جانان تذکره پکې نه وي. گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو،
ये नूर न हो सैयारों में, ये रंग न हो गुलजारों में. نو بیا خو به سیارې او ستارې دا به هم بېنوره وي او په ګلزار کې به هم په ګلونو ګلابونو کې به هم رنګ او خوند وي چې د نبي پاک صلی الله تعالی علیه وسلم ذکر مبارک پکې نه وي. خو دې دپاره څه شرایط دي؟ د هغې خلاصه هم دا ده چې داسې عمل د نبي علیه السلام په مجالسو کې ونشي چې هغې شریعت او صاحب شریعت د هغې اجازت نه ورکوي، د هغې نه ځان ساتل. او دا اشاره کوم زه دغې طرف ته صرف نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم دنیا ته د راتلو نه وړاندې د دنیا حالات څه وو؟ نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم عالمی دنیا ته چې تشریف نه راوړی نو دنیا څنګه وه؟ چې نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړو کم ماحول ته راغی نو هغه څنګه و؟ د دې پیژندل نهایت ضروری دي چې د سوچ په کومه زاویه باندې ګوري د جزیرة العرب نقشه، ماحول، ثقافت، تهذیب و تمدن، سیاست و حکومت او دین و مذهب، اخلاق و اطوار، قومونه او ملتونه او د خلکو د رهن سهن طریقې، نو سړی سر ونیسي چې په مخ د ځمکه داسې خلک هم پیدا شوي دي. الغرض د کل دنیا نظام مفلوج، د ظلم و بربریت چرچه وه او فسادات او جګړې عام وي، قتل و زنا عام وه، شرابخوري او ظلم و بربریت د خپل انتها ته رسېدلی و. په داسې وخت کې نبی علیه السلام عالمی دنیا ته تشریف راوړل او بیا د جزیرة العرب موسم، ماحول یو شیم د جون د تیرولو موافقت نه لري. د بعثت نه وړاندې دې دور ته عهد جهالت وایي. نبی علیه السلام ته نبوت ملاوېدو نه وړاندې دا د ظلم و بربریت دا دور، دا د صفاکې د قتل و غارت دا دور، دې ته عهد جاهلیت وایي، زمانه جاهلیت. په دې دور کې عیسی علیه السلام نه کوم خلک چې پاتې شوي او د عیسی علیه السلام منونکي خلک هغه یعنی دین عیسوي میټاو دی، په خپل اصلي شکل کې نشته دی. نور مذاهب چې کوم شکل کې دي هم برباد دي، په اصلي شکل کې نشته دی. مختصراً تینا ذکر کوم. په داسې صورت کې تاسو سوچ وکئ اثرینو د دین بنیاد ایښودل دي، د عدل او د یو عظیم د ریاست حکومت بنیاد ایښودل دي او د انسانیت بنیاد ایښودل دي. دا به څومره مشکل وي. دینه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د کار د اهمیت پته لګي
ځکه د یو روایت مفهوم دی، نبی علیه السلام فرمایي ما چې څومره دین دپاره مشقتونه اوچت کړي دي داسې بل نبي نه دي اوچت کړي. څومره مشکل به په داسې سنګدله صفاکه خلکو کې چې نبی علیه السلام رالی او بیا دې کې کار کولی، نو څومره مشکل. بیا جزیرة العرب د یورپ، ایشیا او د افریقې د دې په مقام اتصال باندې جزیرة العرب واقع دی. گویا دا د ځمکې ناف دی، نوم. او د روم او د هند ترمنځه چې کومې تجارتي لارې وي نو دا سمندري به نه استعمالې دي، بري د خشکۍ چې کومې لارې استعمالې دي نو هغې کې جزیرة العرب هم راتلی. شام، فلسطین، حجاز، یمن دا علاقې وي پکې. او نبی علیه السلام حجاز کې جزیرة العرب کې راغی. گویا د ځمکې په وس کې او ټوله دنیا د ظلم و بربریت نه ډکه ده او هدف کل عالم دی، کافتا للناس. د نبیانو آخر دی، الله نبی و رسول جوړ کړی را لېږلی دی، خو یو قوم ته نه، یو قبیلې ته نه، کافتا للناس، بنینو انسانیت دپاره دی، انس و جن دپاره دی. هغې ته هدایت رسول، پیغام الهی رسول نو څومره ګران دي. بیا د عربو جنوب طرف ته د عرب چې کوم قبایل دي چې په هغې کې قریش هم دي چې د کومې قبیلې نه نبي پاک صلی الله علیه وسلم دی. جنوب طرف ته حمیر، ازوا او اقیال دا قبیلې وي، او شمال طرف ته بکر، شیبان، لخم، تغلب، جزام او بنو حنیفه، داسې بني ته، بني اسد، بني حوازن، بني اوس، بني خزرج، ثقیف او قریش دا شمال طرف ته واقع وو. خو اوس هم په دې عربو کې فسادات دومره حد ته رسېدلي دي چې د عربو بعضې قبیلې صفحه هستی نه میټاو شو، نام و نشان هم ختم شو. او تاریخ پې ګواه دی چې کومه نمونه په وړه وړه خبره باندې به په سونو سونو کلونه جګړې او فسادات او قتلونه کېدل، او دومره د جاهلیت په انتها باندې وو. سورة التکاثر نقشه راغستې ده، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. د دو قبیلو ترمنځ جنگ دی، فساد دی، او څه شي کثرت په غفلت کې اچولي تر دې چې تاسو زیارت وکړو د قبرونو، د قبرستان، د مقبرو. او مقبرو ته سره تلل، یو وایي مونږ دلیر یو، مونږ بهادر یو، بل قوم وایي مونږ بهادر یو. او د بهادرۍ معیار دا دی جهل ته ګورئ چې راځئ قبرستان ته ځو خپل مړي شمارو، که د چا مړي زیات وو نو بس هغه به جنګجو وي او به بهادر وي. قرآن د هغې نه نقشه راغستې ده، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. دومره جاهله خلکو کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم تخلیق وشو. اوس د نبی علیه السلام طفولیت، رضاعت، بچپنا، ځواني په دې خلکو کې، او په داسې دوران کې د دنیا حالاتم، د دنیا د مذاهبو حالات او د دنیا د حکومتونو حالات انتهایی قابل رحم. د روم او د فارس
دا دوه لوی حکومتونه وو، خو د دوو طاقتورو چې کله جنګ وي نو واړه پکې اسې دل کېږي، او د دې به هر وخت جنګ و جدل د روم او د فارس. د روم په سلطنت کې درې لوی بر اعظم وو، یو یورپ، بر اعظم یورپ، بر اعظم ایشیا او بر اعظم افریقا. دا درې لوی بر اعظمه د دې د روم د سلطنت زیر تسلط. او فارس کی د عراق نه واخله تر هندوستان تر سرحداتو پورې دا د اهل فارس حکومت. نو دی ترمنځ به فسادات کېدل چې دا د دنیا د هغې وخت سپریم طاقتونه وو. نو د دې د وجې نه د دنیا نظام درهم برهم، دومره درهم برهم وو چې تجارتي قافلې دا به د یو ځای نه بل ځای ته نشو تللی. یو کس دوه به سفر نشو کولی چې ځای په ځای راهزن وو، راهګیر وو، غله وو، لوټېره وو، اموال به یې مغستل او انفاس به یې مغستل. الغرض د دنیا امن تباه و برباد، بېچینی او بېسکوني وه. او د مذهب چې کوم جماعتونه د مذهب په نوم وو، لکه یهودیان، عیسایان، مجوسیان او هندوان، دا هم برباد. یهودیان اصحاب تورات دي، خو د تورات شکل نو پاتې شوی، ختم. او په دین کې خپل اختراعات یهودیانو شروع کړي. داسې عیسایانو ته د عیسی علیه السلام نه پس پولوس او پیټرس چې ورته دي، دی د یونان نه عقاید او دا خوا دې خوا څیزونه را مخې ته کو، عقیده تثلیثي پیدا کو، قسمه قسم څیزونو کې مبتلا شو او د دین شکل یې مسخه کړو. مجوسیان آتش پرسته، دیم د نور او د رڼا د نور پرستی به کوله، د هغې نه مختلف حیثیات د خیر او د شر راویستي وو، د هغې نه د هغې دوه خدایان د یزدا او د اهرمن په نوم باندې. نو دا د دین خپل اصل برباد کړی. او هندوانو د خپل مذهب نقشه مسح کړې او انتهایی قومیت باندې وو، برهمن قوم او اچوت قوم، یعنی د اعلی ذات خلق او د نیچ ذات خلق، او بیا د ظلم و بربریت عجیب و غریب داستانونه د دي. دا هغه جماعتونه چې د مذهب په نوم دي. برهمن باندې قید نشته، دته سزا نه وه، او د نیچ ذات که څوک د برهمن سره ټچ شول نو هغه ته اختیار دی چې قتل یې کړي، که څه خبره وکړه اختیار دی ورته چې ژبه ترې کټ کړي. د دې د ښځو سره د نیچ ذات د ښځو سره که برهمن قوم د اعلی ذات څوک څنګه تعلقات جوړولی شي، منفعت پې اخلي، اخیستلی شي. او د ښځې حیثیت د غلام و. دا د دنیا د مذهبي جماعتونو حالاتو چې هغه هم ختم. الغرض د شپږمې صدۍ عیسوی په آخر کې په جزیرة العرب کې
یو نور طلوع شو چې بلا نفوسو ته انتظار و او په سابقه آسمانی کتابونو صحیفو کې پیشنګویی وي او هغه د بلا خلکو امید و چې به راځي او زمونږ به د هغې د برکته ښه ورځ وینو. صحیفوں میں تھی جن کی پیش گوئی وہ نبی آیا. صحیفوں میں تھی جن کی پیش گوئی وہ نبی آیا. پیام حق سنانے خاتم پیغمبری آیا. تا خزاں میں سب کو جس کا انتظار، تا خزاں میں سب کو جس کا انتظار، آ گیا وہ لے کے پیغام بہار. مکہ بتو مشرف طیبہ بتو منور. مکہ بتو مشرف طیبہ بتو منور. اخلاق تو حمیدہ حق را تو برگزیدہ. مکہ هم دستا په وجود مسعود مشرف شوا. طیبہ هم دستا په وجود مسعود منور شوا. اخلاق ستا پاکیزه او ته د حق برگزیده. نو الله جل شانه د شپږمې صدۍ په اخر کې، شپږمې صدۍ عیسوي په اخر کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته نبوت ورکو. نو اوس د مدني جانان د جون یو حصه دغه ده چې هغې ته مونږ قبل النبوت دور وایو. د نبوت ملاوېدو نه مخکې دور چې د نبی علیه السلام د جون 40 کاله دي، او بیا د نبوت نه وروستو جون دا په دو تقسیم دی. یو ته مونږ مکی جون وایو، بل ته مدني جون وایو. نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم ته چې نبوت ملو شو، چې د نبی علیه السلام د جون ټول عمر چې دی دنیاوي جون 43 کاله دی. دینه چې 40 وباسي قبل النبوه، قبل النبوه نو هغه 40 کاله دي چې 40 کې ماینس کې نو 23 سال پاتې کیږي. دا د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د نبوت زمانه ده. بیا دا په دو باندې تقسیم دی. یو ته مونږ مکی دور وایو او بل ته مدني دور وایو. یو قبل الهجرت دی، یو بعد الهجرت دی. نو د نبی علیه السلام مکی دور هغه 14 کاله دی او مدني دور 10 کاله دی. بیا دا مکی دور کې په دې ابتدائی 3 کالو کې نبی علیه السلام دعوت سری پټ دعوت چلولی دی او په هغې کې بیا مختلف څیزونه اهم واقعات دي او وحی ده چې هغه مخې ته راغلې ده او تقریبا په دې دور کې 14 سورتونه تقریبا یو پارا دا نازل شوې ده او بیا هغه اهم واقعات دي او انشاءالله وایو. او ورپسې بیا 10 کاله د دې مکی زندګۍ دا نبی علیه السلام جهري علنا بیا د اسلام دعوت چلولی دی او دین وروسته بیا هجرت فرمایلی دی. بیا په مدینه منوره کې نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم 10 کاله زندگی په مدینه منوره کې تیره کړې ده. 10 کاله
او په هغې کې بیا احکامات راغلي دي. د زکات حکم دی، د فطرانې حکم دی، د جهاد حکم دی، او الله جل شانه بیا د مدینې نه د اسلامي سلطنت د یو اسلامي منظم ریاست ابتدا کړې ده، او هغه بیا په ټوله دنیا کې خور شوی دی. او د مدینې نه الله جل شانه بیا ډېر لوی فیض خور کړی دی. خو هغې دپاره ګویا بنیاد مکي زندگی ده. خو تاسو کتلی وي بنیاد چې څومره مضبوط وي عمارت دومره مضبوط وي، خو عجیبه دا ده چې بنیاد نه ښکاري او عمارت ښکاري. نو د نبی علیه الصلاة والسلام د مکه مکرمه کې چې کم ژوند دی 14 کاله دلته کم محنت شوی دی، کم تکلیفات یې برداشت کړي دي، کم دومره پورې چې نبی علیه السلام ته په ډک مجلس کې د لوڼو طلاق ملو شوی دی. په نبی پاک صلی الله علیه وسلم گندونه غورځولی شوي دي، په نبی پاک صلی الله علیه وسلم باندې د اوښ لرې د سجدې په حالت کې اچولی شوی دی، او بیا د طایف په ښار کې تر تقریبا 6 میله پورې نبی علیه السلام ته منډه ورکړلی شوې ده، په کاڼو ایستلی شوی دی، قسمه قسم تکلیفات. نو هغه بنیادو او بیا په مدینه کې په هغې بنیاد باندې نبی پاک صلی الله علیه وسلم د یو منظم اسلامی ریاست عمارت ودرولی دی. الله جل شانه دي مونږ ته په دې باندې د سمجھ توفیق هم راکړي او بیا د سیرت د اپناولو توفیق هم راکړي. نو مونږ به انشاءالله د نبی علیه السلام مکمل د ژوند 63 سال دي، 40 سال قبل النبوه اول هغه بیانو، بیا بعد النبوه چې کوم مکی ژوند دی 14 کاله هغه به بیانو، او ورسره به بیا مدني ژوند چې 10 کاله دی. صلی الله تعالی علیه وسلم.